ټول خپل نوم راته واله او نن تاسو دا غونډه ده څه ده؟ زما نوم جی محمد سعود اشنغری دی او د انیساباد سره تعلق ساتم وردګه. زه د پی ټی آی جنرال سیکرټري یم د وردګې، خو د بده مرغه موږ د حجرې والا کسان نه یو. کوم چې د حجرې والا کسان دي د هغوی کار هم کېږي، د هغوی که لاره ده کوڅه ده که پیکه چې دا ټول کېږي. ما 45 نامې ورکړي دي، په 45 نامو کې یو نوم هم زما نه شوی. صحیح ده. باقي زه خو اول دا درخواست د میډیا په دغه واته کوم چې یاره اول د زما ایم ان ای او ام پی ای دواړو کې روغ شي، ځکه چې هلته نه ام پی ای لکه موږ ورځو نه هغوی دا د فضل خان کسان دي، که فضل خان له ورځو وي دا د افتخار کسان دي. موږ دې کې په منځ کې سرجي ډېر زیات ګیر یو. دلته دې ټولو غریبانان نه که زه تاسو ته هغه غریبانان وښیم، هغه داسې غریبانان دي چې څه پکې معذوره دي او د هغوی یو پیکه چې دغه ما 45 ورکړي یو جي نه یې شوی. کېدای شي ستا 45 مالدار نه چې زه بیا ته بس په دې کیمرې په مخې ته ظاهره کړم که نه چې دا مالداري بیا صحیح ده. زما ناظم صاحب هم نور وهاب صاحب چې کوم دی هغه هم په دې شي سخت خفه دی. هغه هم ماته ویلي ته ماره وغواړه، خو هغه ته ما ویلي دي چې دا موږ صرف دوی له لومبۍ ټلۍ ورکوو. دا کسان چې دوی ته د کیمره دا ټولو ملګرو ته ونیسه، دا هغه کسان دي او دا 45 کسان نه دي، دا 45 خاندانه دي. دې 45 خاندانو سره 45 خاندانه نور هم ملګري دي انشاءالله. دې ټولو ما ته ویلي، خو ما دوی ته وویل چې اوس په هغه پروګرام وکړو، صرف ایوب خان شیرپو به راوغواړو، هغه ته به ووایو چې زموږ د اواز مخکې ورسوه. دې مشرانو دواړو ته وایم زموږ مشران دي، که ام پی ای دی که ایم ان ای، پوه شوې، د دوی د هغه کسانو کار کېږي چې هغه د دوی اجره کې دن نه وي. په دې باندې بله ما یو کس سره چیل کړی دی، چینچی والا دی، هغه ماله د فضل خان د علاقې کس راوسته، هغه وي چې او ماله یاره د هغوی کسانو کړی دی. زما 45 نامې هلته ورغلي د هغه نه شي، زموږ د نور ملګرو 30 نامې دلته ورغلي دلته نه شي. ولې اخر ولې دغه 45 خاندانونو والا چې کله کور ته بس راځي وایي چې پیسې خو تا خوړلې جی همدغه شان وایي. ډېرو دا د دې خبرې پکې دغه حاجي صاحب ګواه دی چې ما سره یو کس پکې چېړه وکړو، نو ما هغه یاره ما هغه ته ویل ته لاړ شه فضل خان ځای ته. ما یې د هغه نه تپوس کوې افتخار له ورشه چې یاره تا سره دا نامې جمع شوي دي که نه. نامې زموږ ښه باقاعده جمع شوي دي، خو مطلب دا چې هلته بیا څه ګیم شوي دي. جی دا خو صرف ستا د 45 خبره دی، نور علاقې دا خو وردګه جی په وردګه کې 350 نامې شوي دي، یو هم نه یې شوي او د هغې کسانو شوي دي. ما خو تا ته ویل لکه زه په حجره کې یم، په کرسۍ کښېنم پاسم او اخوا او دېخوا د هغه شوي دي. باقي زه نه چا حجرو ته تللی یم او نه ځم. اورې باقي زموږ دا لاره ده، دلته زما سکول دی انیساباد کې 3 پیرې پی ټي آی والا ګټلې دی. په 3 پیرې موږ ګټلې ګڼي، دا د نیشنل ګړ دی او دا 3 پیرې ما ګټلې دي. دوی دې راشه زما هغه لار دې وویني. دلته په هغه ورځ په یو کور باندې اور لګېدلی، د هغې ویډیو ما سره دا به زه تاسو له درکړم. اما د دې وجې نه دغه کوله ما چېرې دلته زما ایم پی ای ایم ان ای دی. هغه ویډیو کې دا چل وشو 11:22 ته موږ رنګ وکړو، جي 2 بجې وې د شپې. هغه راغی وایي زه دې ځای نه خوا نه ځم. هغه به زه تاسو ته زما موبایل کې دی دې پروګرام نه پس به انشاءالله زه تاسو ته ښیم، هغه به مو وینئ. هغه وایي موږ خوا نه ځو، د هغې د وجې یوه کوټه ټوله سوځېدلې، په هغې کې پرج او هر څه. خو هغه هلک ډېر غیرتي هلک دی، هغه وایي چې نه زه میډیا له ورکوم او نه ما چا له بوزه. په هغه باندې مغه شپه تېره شوه. د هغې د پسم دا زما سپینګیري مشران دي، ایم ان ای هم تللي دي، ایم پی ای هم تللي دي. اورې ورته وایي نن یې دته کوو نن یې دته کوو. په یو پیره ورسره زه هم لاړم، زه نه هم تلم. ما دې ته ویلي چې زه چا حجرو ته نه چې کوي موږ ولې دلته منډې تړلې وو. 3 پیرې دې ولې سکول وکړه په بدله کې دې خلکو له سوال چې 3 پیرې دې ولې سکول بس دغه بدله ده چې هر یو راځي او ما باندې بس راځي. نو ما ته ویره دا ستا کار دی او ستا کار دی. زنانو پورې زما کور ته راځي، جي زنانو پورې زما کور ته راځي. د پیکج خو زه داسې لیونی شوی یم که نه چې زه ډېر مجبوره شم ما دا پروګرام وکړم.